والسلام تکبر په باره سخت وعید فرمیلا. یو حدیث مبارک شی ترمذی روایت تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ. قیامت په ورځ باندې و تکبر کوین کی خلق الله رب العزت د میجی په صورت شه میجی امر وړی کی وی فی صور الرجال او صورت و د سړی وی صورت و د دغه د انسان وی صورت و د دغه د سړی وی صورت و د دغه شوزی وی خو تکبر دے وجہ اللہ رب العزت دیے وڑی کی امیجی امر صورتینا اللہ رب العزت ویر کی مبارک فرمی یغشاہم الذل من کل مقام من کل مکان. اللہ رسول فرمی چے اللہ رب العزت ویر دیے پا ذلت پر رسویش دے ٹول طرف ہی نا گر کڑی وی ہر طرف نا وی ذلت رسوائی وی او بیا فرمی یساقون الى سجن فی جہنم یسم بولس و جہنم شے یو قید خانہ دو اللہ رب العزت وے ایک طرف تا یہ فرشتے پر دریا بندے ور سکئی یسم بولس دے ایک جہنم شے قید خانہ دیگ نوم بولستا تعلوہم نار الانیار پیک شوے یرینا وی یرینا یرے بندے پوس یرینا وے بلیجی او مبارک فرمی ویسقون من عصادت اہل النار طینت الخبال او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دغه جہنمیون تا دغه تکبر کول ولتا وی په جہنم شه په دغه قید خانه شه دیت د جہنمیون نره جہنمیون چې کیم د وجودنا د پیپ د وینه د غندر بیجی الله رب العزت وی دیت ورچی اعوذ بالله نوم یې د طینت الخبال عزت منه تکبر سشت وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس ویل یا رسول الله هر سړی دا غوړي چې مو د کپړې کښلې وي هر سړی دا غوړي چې مو د پښې کوینې کښلې وي مبارک ته فرمیل چې دا تکبر نه ده کپړې کښلولا کپړې پکولا یا وجود شه نرا کښلولا او پکولا یا پښې کوینې کښلولي دا تکبر نه ده بلکې تکبر دغه ده من تجبر تکبر چا چې خپل ځون غټ وګڼو بل یې ځون نه کمزیره وګڼو دا تا تکبر وی. یو بل حدیث مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی من تکبر وضعه اللہ چا تکبر کو اللہ رب العزت یہ گراو کی ایک خلق په نظر شه دای ډیر کم تر سړی وی په خپل نظر شه د تزون ډیر غټور لاگی خود خلق په نظر شه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی چې د مر دای گراو شي د مر لون د لوټ شي تر دې حد پرې چې د سپیو خنزیر نه په خلق باندې بد لګیږي. د حدیث مبارک دی ومن تواضع لله رفعه الله چا چې عجزي د الله دې پر اختیار کړه زون یې په خلق نه کم وګڼو خلق یې زون نه اعلی وګڼل الله رب العزت او دغه سړی ته بلندی ورکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی چې الله و بلندی اور نصیب کی او د ته په خپل زون شه په خپل سترګې شه په خپل نظر شه زون ډیر کم ور لګي خو د خلق په نظر شه ډیر غټ سړی وي ویلې چې عاجزي اختیار کړه. یو بل حدیث مبارک شه حدیث قدسی دا مبارک فرمی چې الله رب العزت فرمیل دا تکبر چې دا بڑائی چې دو د مصدر دا عظمت ته مو ایزار دا او سیک چې دا د مونږ خستلې کوشش کوي قذفته فی النار د سړی وز جهنم ته ورتري. نو عزت منی تکبر نه زونی نه بچ کی نن عام و خاص په دیش مبتلا دی هر سړی ته زون ډیر غټ ور لاګي معاشش مشتو سے ګوري هر سړی ته زون غټ ور لاګي هر سړی ته زون کښلا ور لاګي بل ته په حقیر او په حقارت نظر باندې ګوري بل موت ته کمزیره لید شي. د مسلمان احترام کوي مسلمان ډیر محترم دی هر سړی ته د احترام په نظر ګوري د انسانیت په نظر ګوري او د چا عزت د دې باندې حمله کول نه خپل زونی نه بچ کی بلکې زون هر سړی اعلام او تو غني دا عجزي دو الله د مشتو سے ټول تر نصیب فرمی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.